قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ ویل هغه سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون إن هذا یقینا دا لساحر خامخا جادوګر دی علیم پویا. یرید اراده کوي ان د دې خبرې یخرجکم چې وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه. فماذا تأمرون څه حکم کوئ تاسو؟ قالوا ویل هغې ارجه مهلت ورکه دته واخاه ورور دته وارسل او ولیږه فی المدائن په ښارونو کې حاشرین راجمع کوونکي یأتوک چې راولي تا ته بکل ساحر علیم هر جادوګر پویا. وجاء السحرة او رال جادوګر فرعون ته قالوا ویل هغې ان لنا یقینا زموږ دپاره به لاجرا خامخا اجر ان کنا نحن الغالبین که چرته منګه زورورو ان كنا کچرت شو منگا الغالبین زورور. قال ویلی فرعون نعم او وانکم او یقینا تاسو لمن المقربین خامخا د نزدې کړی شو نبی. قالوا ویلی دی جادوګرو یا موسی ای موسی اما ان تلقیا یا خطو غرزوا و اما ان نکون او یا بشو منگا الملقین د غرزون کی و اما ان نکون او یا بشو منگا نحن الملقین منگا غرزون کی خپل جادو لرا. قالو فرمایل موسی علیہ السلام القو غرزوی تاسو. فلما پس هر کله القو چې وی غرزول سحرون جادوی وکړو آیون الناس پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم او ویرول غیلرا وجاو او رایوړو بسحر عظیم جادو لوی. و اوحینا وحی وکړه منگا الی موسی علیہ السلام ته ان د دې خبرې القی چې وغورځوه ته عصاک خپل امسا فاذا هي پس ناڅاپه دا امسا وه تلقفو چې تیرولې ما هغه څه یأفکون چې هغه جوړول. فوقع الحق پس ثابت شو حق ښکاره شو حق وبطل او باطل شو ما هغه څه کانو یعملون چې دوی جوړول چې دی کول. فغلبو پس کمزوري کړی شو هنالک په دغه ځای کې. وانقلبو او واپس دی صاغرین ذلیلا. والقی السحرة او غرزولی شو جادوګر ساجدین سجده کوونکي. قالو ویل هغوی آمنا موږ ایمان راوړی دی برب العالمین په پالونکي د مخلوقاتو باندې رب موسی فرب د موسی علیه السلام باندې و هارون او د هارون. قال ویل فرعون آمنتم تاسو ایمان راوړو به په د باندې قبل ان اذن لكم مخکې د دینه چې زه اجازت وکم تاسو ته. ان هذا یقینا دا لمکر خامخا یو چل دی مکرتموه چې جوړ کړی دی تاسو فی المدینه په ښار کې لتخرجو د دې لپاره چې وباسئ تاسو منها د دینه اهلها اوسیدونکي د هغې. فسوف تعلمون په زر دی چې پویه بشئ تاسو. لو قطعن ایدیکم خامخا کټ به کړم زه لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل. ثم لأصلبنکم بیا یقینا خامخا پانسی بدر کم تاسو ته اجمعین ټولو ته. قالو ویل هغوی انا الی ربنا یقینا منګه خپل رب ته منقلبون واپس کیدونکي. وما تنقمو او ته بد نه ګڼې منا زمونږ نه الا مگر ان دا خبره آمنا چې منګه ایمان راوړی دی بآیات ربنا په آیتونو د رب زمونږ باندې. لما جاتنا هر کله چې راغلل موږ ته ربنا ای رب زمونږ افرغ علینا صبرا راتوی که په موږ باندې صبر. وتوفنا او وفات که موږ لره مسلمینا غاړه کیښودونکي مسلمانان. وقال الملأ ویلي اغټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون نه اتذر موسی آیت پرېږدي موسی وقومه او قوم د هغه لیفسدو د دې دپاره چې فساد وکړي فی الارض په ځمکه کې ویذرک او پرېږدي تا و آلهتک او معبودان ستا. قالو ویل فرعون سنقتل ابناءهم زر دی چې مړه به کړو مونږه زامن د ده ونستحیي او حیا به واخلو مونږه نساءهم د ښځو د دی. و انا فوقهم او یقینا مونږه په دې باندې قاهرونه زورور یو. قال ویل فرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته استعینوا مدد وغواړئ تاسو بالله د الله تعالی نه واصبروا او تاسو صبر وکئ کلک شئ. ان الارض لله یقینا ځمکه خاص د الله تعالی ده. یورثها په میراث کې ورکوي دی لره من یشاء چاته چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه. والعاقبة او ښه انجام للمتقین لپاره د پرهیزګارانو دی. قالو ویلې هغوی اوذینا تکلیف راکړی شوی موږ ته من قبل ان تأتینا مخکې د راتللو ستانه من قبل مخکې ان د دې نه تأتینا چې ته راشې موږ ته. ومن بعد ما او پس د دې نه جئتنا چې ته رالې موږ ته
قال او فرمایل موسی علیه السلام عسى ربکم نزدې دی رب ستاسو ان یهلک عدوکم دا چې هلاک بکې دشمن ستاسو و یستخلفکم او رستو بپاتې کی تاسو لرا فی الارض پزمکه کی فینظرا پس ګوري با او بګوري الله تعالی کیف تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو. لقد اخذنا آل فرعون ولقد اخذنا خامخا یقینا نیولی منگا آل فرعونین بالسنین پاغ کلونو د قحطونو باندې و نقص او په کمولو باندې من الثمرات د میوونه لعلهم د دې لپاره چې د یذکرون نصیحت حاصل کی. فاذا جاءتهم الحسنه پس کله چې رال دیوتا فاذا جاءتهم پس کله چې براله دیوتا الحسنه خوشالي قالو نو بویل دی لنا هذه دا زمنګ د پاره دی لنا زمنګ د پاره دا هذه دا خوشالي و ان تصبهم او کچرته ورسېده دیتا ورسېدو بدیتا سیئه څه تکلیف یطیرون دیو ببد پالینی ولا بموسی په موسی علیه السلام باندې ومن او پاغه چا باندې معه چې دا غسر بو الا خبردار انما طائرهم یقینا بد پالینی ولد دی یقینا سپیرتوب د عند الله پنځ د الله تعالی دی ولكن اکثرهم لیکن زیاد دینا لا یعلمون نپویږي. وقالو او البدی مهما تاتینا هر هغه څه چې راتلل کې ته منګه تا به پاغه سره من آیتین د معجزینا لتسحرنا د دې لپاره چې ته جادو کې منګه باندې به پاغه سره فما نحنو پس نه یو منګه لک استاد لپاره به مؤمنین ایمان راوړونکي. فارسلنا پس راولې ګمنګ علیم په دیو باندې الطوفان طوفان والجراد املخان والقمل او سپګي والضفادع سنزخي والدم او ینی آیات مفصلات دا نخوی بیلی بیلی کړی شوی جدا جدا رالی یعنی ټیم پکیو. فاستكبرون دی تکبر وکو وکانو دی قوم د سیو قوم مجرمین چاغي جرم کون کیو. ولما هر کلا وقع چې واقع شو علیهم په دیو باندې نازل شو په دیو باندې الرجز عذاب قالون دی بویلی یا موسی ادعو لنا وغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا بما عهدا په سبب د لوز د الله تعالی عندک چې ستا سره کړی دی. لئن کشفتا کچرتا لری کړلتا عنا زمونږ کچرتا لری کړلتا عنا زمونږ نه العذاب الرجز عذاب لرا یعنی په خپل دعا باندې لئن کشفتا کچرتا تا لری کړو په خپل دعا سره عنا زمونږ نه الرجز عذاب لنؤمنن لک نخامخا منګه به تصدیق وکستا ولا نرسلن معك وخامخا وبلیګو منګه تا سره بنی اسرائیل فلما پس هر کلا کشفنا چې منګه بلری کو انهم د دیونه الرجز عذاب الى اجل تریوینټه پوری هم بالغوه چې دی به رسیدون کې غیتا اذا هم الناس فباغین کثون ما تولو دغلوز فانتقمنا پس منګه بدل واخست منهم د دینا فاغرقناهم پس ډوب کړل منګه غیلاره فلیم په دریاب کې بانهم په سبب د دې چې یقینا دوی کذبوا د دروغ نسبت کو به آیاتنا زمنګ آیاتونو ته وکانو ودی عنها دا غینا غافلین نه خبره و اورثنا او منګه په میراث کې ورکړله القوم الذين هاغه قوم ته کانو چې واغه یستضعفون چې کمزوري ګڼل شوی مشارق الارض مشرقي طرفونه د زمکی و مغاربها او مغربي طرفونه د زمکی دا مول چې کم دینو په میراث کې ورکړي دوی ته پاتې شو التي هغه بارکنا فيها چې برکت چولو منګه پاغي کې وتمت او پرش ولا کلمت ربک وعده دربستا حکمن الحسنى چاغه خسته د علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا په سبب د دې چې دوی صبر کړو ودمرنا او تبا کړل منګه ما هغه څه کان چې وو یسنو چې کول با جوړول به فرعون او قوم دا غوما او هغه باغونه کانو چې وو هغه یا رشونا چې په سپرو باندې به وړول یا رشونا چې دی با په سپرو وړول یعنی چتونه به تی جوړول د سپر په شکل کې وجاوزنا او پوری استل منګه به بنی اسرائیل لرا البحر په دریاب باندې فاتو نورال دی علی قوم په قوم باندې یعکفون شغی اغي را تاو شوی را جوخ شوی علی اسنام په بوتانو باندې لهم داغو لپاره
یعنی من جورانو گیر چاپیره وتناستو په بوتانو باندې. قالو ویل دی یا موسی ای موسی اجعل لنا وګرځوه زمونږ دپاره الهن یو خدای یو معبود کما لهم لکه څنګه چې د دې دپاره الهة نور مددګاران دي. قال فرمایل موسی علیه السلام انکم یقینا تاسو قوم یو داسې قوم وی تجهلون چې جهالت کوئ. ان هؤلاء یقینا دا خلق متبر هلاک کړی شوي دي ما هغه څه هم فیه چې دی پدې کې دي و باطل او باطل دي ما هغه څه کانو چې ودی یعملون چې کولې. قال او فرمایل حضرت موسی غیر الله آیا علاوه د الله تعالی نه ابغي زول ټوما کوم ستاسو دپاره الهن معبود وهو او حال دار چې د الله تعالی فضلکم غرواله درکړی تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو یعنی په خلقو د خپلې زمانې باندې. وإذ انجیناکم او کله او یاد کا وخت کله چې خلاص کړی موږ تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکاره سزاګانی یقتلون وجلب ابناکم زامن ستاسو ویستحیون او به حیا کولی به نساءکم زنان ستاسو وفي ذلکم او پدې کې بلاون لوی امتحان من ربکم د طرف د رب ستاسو نه وفي ذلکم او پدې کې بلاون امتحان من ربکم د طرف د رب ستاسو نه عظیم لوی. دا وکړه موږ موسی د موسی علیه السلام سره 30 لیلتن د 30 شپو واتممناها او پوره کړې موږ دغه بعشرین په لسو نورو باندې فتم پس پوره شو میقات ربه وخت مقرر د رب د هغه 40 لیلتن 40 شپې. وقال موسی او فرمایل موسی علیه السلام لاخیه ورور خپل ته هارون یعنی هارون ته اخلفنی نائب شت زما فی قومی په قوم زما کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع او تابعداري مکوا سبیل المفسدین د لارې د فساد کوونکو. ولما هر کله جاء چراله موسی علیه السلام لمیقاتنا وخت مقرر زمونږ ته وکلمه او خبرې وکړي د هغه سره ربه رب د قال نو فرمایل دی موسی علیه السلام رب ای رب زما ارینی وخی و ماتا ارینی را وخی و ماتا خپل ځان انظر چې زه وګورم الیک تا ته. قالو فرمایل الله تعالی لن ترانی هیڅ چری نشي لیدلی ته ما لیکن انظر وګوره الی الجبل غرته فإن استقر پس که چرته دا ودرېدو ټینګ پاتې شو مضبوط پاتې شو مکانه په خپل ځای باندې فسوف نظر دې چې ته ترا فسوف نظر دې ترانی چې ته به وینې ما لره. فلما پس هر کله تجلی ربه چې نور ښکاره کړو رب د للجبل هغه غره ته د خپل تجلی وکړه په غره باندې خپل نوري هغه غره طرف ته چې کوم دی نو متوجه کړو. جعله نو یې ګرځولو هغه لره د غره لره دکن ټوټې وخره او را پریوتو را وغورځېدو موسی علیه السلام صایقا بېخوده بېهوشه. فلما پس هر کله افاقه چې په هوش کې رالی قال نو یې فرمایل سبحانکه پاکي د الله تعالی را توبتو زه توبه وباسم الیک تا ته زه راګرځم تا ته و انا او زه اول المؤمنین اول د ایمان راوړونکو نه یم. قال او فرمایل الله تعالی یا موسی انی یقینا ما اصطفیتک غوره کړی ته علی الناس په خلکو باندې برسالاتی په خپلو پیغامونو سره و بکلامی او په خبرو زما ستا سره. فخذ پس واخله ما هغه څه آتیتک چې ما درکړه تا ته وکن او شه من الشاکرین د شکر کوونکو نه. وکتبنا له او لیکلي موږ د هغه دپاره فی الالواح په هغه تختو کې من کل شی د هر ضروري شي نه موعظة د نصیحت خبرې و تفصیلا او وضاحت لکل شی د هر ضروري حکمونو دپاره د هر شي یعنی کومو شیونو ته چې ضرورت. فخذها نو واخله دې لره بقوة په طاقت سره وامر او حکم وکړه قوم خپل ته یأخذو چې هغه واخلي باحسنها ښایسته حکمونو د دې لره یعنی قوم ته د حکم وکړه چې هغه د دې په ښایسته احکاماتو باندې عمل وکړي. یأخذو چې راواخلي باحسنها ښایسته د دې لره یعنی په دې کې چې کوم ښایسته خبرې دي په هغې باندې د عمل وکړي ټولې ښایسته وي خو مطلب دا چې په دې په ښایسته خبرو د عمل وکړي. سأوریکم زر دی چې زه به وښیم تاسو ته دار الفاسقین کور د نافرمانو. سأصرفو زر دی چې زه به واړو مان آیاتیه د آیتونو خپلونه
الذين هغه کسانو لرا یتکبرون چې هغوی تکبر کوي فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق ناجایزه ناحقه. نو متکبرین به د خپلو آیاتونو د فهم او د پوهې نه چې دی نو محرومه کمه. وان یروا او که چېرته ویني دی کل آیت هره نښه لا یؤمنو نو دی ایمان نه راوړي بها په هغې باندې. وان یروا او که چېرته ویني دی سبیل رشد لاره د هدایت لا یتخذوه نو نه نیسي دی هغې لره سبیلا لاره. وان یروا او که چېرته ویني دی سبیل الغی لاره د ګمراهۍ یتخذوه نو نیسي هغې لره سبیلا لاره. ذلک دا بانهم په سبب د دې چې یقینا دی کذبو بآیاتنا نسبت د دروغو کوي زموږ آیاتونو ته وکانو او دی عنها د هغې نه غافلین غفلت کوونکي. والذین کسان کذبوا بآیاتنا چې د دروغو نسبت یې وکړو زموږ آیاتونو ته ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت ته حبطت نو برباد شو اعمالهم عملونه د دی هل یجزون بدله به نه ورکړی کېږي هغو ته الا مګر ما د هغه څه کانو چې و هغه یعملون چې کول به. واتخذ قوم موسی او نیولی و قوم د موسی علیه الصلاة والسلام من بعده پس د تللو د هغه نه تور ته من حلیهم د کالو د هغو نه عجلا یو سخی جسدن چې د هغې دپاره جوسه وه بدن و لهو چې د دې سخي دپاره خوارون آوازو. علم یرو آیا دی نه کتل انهو چې یقینا ده لا یکلمهم خبرې نشي کولی دی سره ولا یهدیهم او نشي ښودلی دی ته سبیلا لاره. اتخذوه دی نیولی دا سخی په خدای توب باندې وکانو ظالمین په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي. ولما او هر کله سقطا چې غورځېدل وشو فی ایدیهم په لاسونو د دی کې ورأو انهم او ولیدلو دی انهم چې یقینا دوی قد ضلوا خامخا ګمراه شوي دي. قالو نو دوی ویلي لئن لم یرحمنا خامخا که چېرته رحم ونه کړي په موږ باندې ربنا رب زمونږه ویغفر لنا او بخښنه ونه کړي موږ ته لنکونن نو خامخا شو به موږ من الخاسرین د تاوانیانو نه. ولما او هر کله رجع چې واپس شو موسی علیه الصلاة والسلام الی قومه خپل قوم ته غضبانه د غصې نه ډک آسفا غمجن. قال نو وی فرمایل بئسما ډیر بد دی هغه څه خلفتمونی بئسا ډیر بد دی ما هغه کار خلفتمونی چې تاسو جوړ کړی دی من بعدی رستو زمانه بئسما ډیر بد دی ما هغه څه خلفتمونی چې تاسو جوړ کړی دی من بعدی رستو زمانه. عجلتم آیا جلتی وکړله تاسو امر ربکم په حکم در رب ستاسو والقى الالواح او کې خودري تختی و اخذ وینولو برأس اخیه سر د ورور خپل یجره چراغ کوی الیه خپل ځان ته. قال نو ویل دی حضرت هارون ابن امه ای زوی د مور ابن امه ای د مور زویا ان القوم یقینا دی قوم استضعفونی کمزوری کړی مزه وکادو نږدې دی یقتلوننی چې وجلی وی زه فلا تشمت نو مخوشحاله کوه بی په ما باندې الاعداء دشمنان ولا تجعلني او مگر زو مال را مال قوم الظالمین سره د ظالمانو نه سره دا قوم نه چې هغوی ظالمان دي. قالو فرمایل حضرت موسی ربی رب زما اغفر لی بخښنه وکړه ما ته ولیخي او زما ورور ته وادخلنا او داخل کمنګه فی رحمتک په خپل رحمت کې وانت او ته ارحم الراحمین بهترین رحم کوونکی. ان الذين يقيننا کسان اتخذوا العجل چې نیولې هغوی سخي لره په خدای توب باندې سینالهم زر دی چې وبرسیږي هغو ته غضب من ربهم غصه د طرفه د رب د دی نه وذلت او ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وکذلک او دغه رنګې نجزي بدله ورکو سزا ورکو موږ المفترین دروغ جوړونکو ته. والذین کسان عملوا السیئات چې عملونه کړي دي بد ثم تابوا بیا توبه ویستله من بعدها رستو دغنا وآمنوا او ایمان راوړو ان ربک یقینا رب ستا من بعدها پس د توبې داغین پس د دې توبې نه لغفور الرحیم خامخا بخونکې مهربانه دی. ولما او هر کله سکته چې کمه شوه سکته چې په آرام شوله خاموشه شوه په آرام شوله هم موسی د موسی علیه السلام نه الغضب غصه اخذ نو راوای خستلی الالواح تختی و فی نسختها او په لیکلی شوي مضمون د دې کې هدن هدایت و رحمتونه او رحمتو للذین دپاره دا کسانو هم چې هغوی لربهم د خپل رب نه یرهبون یریږي. واختاره او غوره کړل موسی علیه الصلاة والسلام قومه د خپل قوم نه 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا دپاره د هغه وخت
مقرر شوي زمونږه. فلما پسر کله اخذتهم چونی ول اغیلر الرجفه زلزله. قال نو فرمایل موسی علیہ السلام رب رب زمالو شیتا کستا خو خو اهلکتهم نتابه هلاکړي وی دی لرم قبل مخکې د دینه و ایا یوم لرهم اتهلكنا ایا هلاکای تمنګه بما پاسبانی فارس فحاو چې کړي دی بیوقوفانو من زمنګنا ان هي نه ده الا فتنه مگر ستا امتحان دی تذل بها بلاریکت په دې سره منتشاو چاله چې غواړي و تهدی او خودنه کې هدایت کې ته منتشاو چاته چې غواړي انت ولینا ته زمنګ مددګاری فاغفر لنا نبخنا وکمنګ تا ورحمنا ورحم وکته په منګ باندې وانت خير الغافرین ته بهترین بخنه کونکې او ته غوره بخنه کونکې وکتب لنا اولی که زمنګ د پاره فی هذه الدنيا په دې دنیا کې حسنه توفیق د نیکی او فی الاخرته او په آخرت کې هم بدل د نیکی لاله کې ان هدنا یقینا موږ راګرځو رجوع کو الیک تا قالوا فرمایل الله تعالی عذابی عذاب زما وصیب رسوم بز به دا من اشاو چاته چې غواړي ورحمت او رحمت زما وسعت پراخه شوی دی کل شین هر یو شیته فساکتبها پزر دی چې وبلیکم زدا رحمت للذین دا کسان د پاره یتقون چې غیزان ساتي د شرک نه ویتون زکات ور کوي زکات والذین واکسان هم لربهم بیااتنا چې غی پایتون زمونږ باندې یؤمنون ایمان لري الذين كسان يتبعون الرسول چې غی تابعداري کوي د پیغمبر النبی چې تابعداري کوي د رسول النبی چې نبی دی الامیه چې هغه نالسته دی لستلی نه دی کړي نالسته الذين هغه یجدونه چې مومي دا خلق هغه لره مکتوبا لیکل شوی عندهم دا غسر فی التورات په تورات کې والانجیل او په انجیل کې یامرهم حکم کوي د تابع المعروف د نیکو د نیکی وینها او مومن کوي د لران المنکر د بدینا ويحل او بیان د حلال والی کوي لهم دیتا الطیبات لپاکو شین ويحرم او بیان د حرام والی کوي علیم په دیو باندې الخبائث د پلیتو شینو ويزع او لری کوي عنهم د دیونه اسرهم هغه درانه حکمونه د دی بوجونه د دی هغه درانه حکمونه د دی والاغلال او هغه توقونه التي چې هغه كانت عليهم په دیو باندې فالذين پساغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي به په باندې وعذروه او تعظیم کړه د ونصروه مدد کړه د وتبو تابعداري کړه د النور الذي ده غیرنا انزل شراله گله شوی د معهود د پیغمبر سره اولئک دا کسان هم المفلحون هم دي کامیاب دي.